په دوو طریقو سره نن انکار حدیث ډیر په تیزی روان دی. یو طریقه د جهالت ده، د ناپوهتیا ده. و یاره زه هغه حدیث رد کومه چې د قرآن خلافي. چې د څه خلافي؟ د ده نه لنډ تپوس دا دی چې دا حدیث رد کې په څه رد کې؟ حدیث رد کې د قرآن خلاف په څه رد کې؟ آیا تا سره وحی ده او که نصوص دي در سره چې دا حدیث د قرآن خلاف دی؟ ځکه که هر حدیث د عقل خلاف دا ثابت کی دی لرا او ملازمه په دې امر کې واچي چې هر خلاف د عقل با خلاف د قرآن وي نو ثابت بشي اختلاف په آراو کې چې ستا رائے به د قرآن خلاف ګڼي، خو د احادیث ماهر فن علما با هغه حدیث د قرآن موافق ګڼي. نو یو سړی به یو وحی مني او بل سړی به هغه وحی نه مني. فلهذا بطلان دی په صغرا کې راغی او دا دی دلیل دی په بطلان د کبرا باندې. فلهذا یو طریقه د انکار حدیث دا ده وایي زه دا روایت رد کومه دا د قرآن خلاف دی. یاد ساتئ کوم روایتونه چې محدثینو د امت اور ائمه محدثینو هغه صحیح ګرځولي دي په هغې په سند کې څه کم نشته، د هغې متن معلول نه دی. نو د عقل په تقاضې سره دا روایات رد کول دا انکار حدیث دی. او دا طریقه نن په تیزی روانه ده وایي زه د قرآن مقابل روایات نه منمه. دا روایات وایي د قرآن خلاف دي. دا روایات وی ایرانی سازش دی. یاد ساته دا د قرآن په نوم باندې انکار حدیث خورول دي. دویمه طریقه دا ده هغه وایي چې په نوم حدیث دی وایي زه یې نه منمه. دې دواړو ته الله جواب کوي وانزل الله علیک الکتاب والحکمت. الله د حکمت دپاره او الله د کتاب دپاره دواړو دپاره صفت د انزال راوړلی دی. انزل الله علیک الکتاب والحکمت. الله چې د اسمان نه څنګه قرآن نازل کړی دی والحکمت وانزل الحکمت. اللباب تفسیر کې ابن عادل دمشقی وی ای وانزل الحکمت فهذا ايضا دلیل واضح على حجیت الحدیث. وی څنګه چې د قرآن انزال شوی دی داسې احادیث هم د بره نه راغلي دي. دا ښکاره دلیل دی په دې خبره چې احادیث حجت دی او حجت په عقل نشي رد کولی. احادیثو حجت دی او حجت او دلائل په عقل سره نشي رد کولی. ورونو اے علماو اے طلباو ویښ اے د قرآن او د حدیث طالبانو تاسو خو ډېر محنتونه شروع کړئ. د بل چا نه دا تمه مه کوئ چې څوک به د قرآن حفاظت وکړي، څوک به د احادیثو د رسول الله علیه السلام حفاظت وکړي. اے سلفي طلباو اے د قرآن او د حدیث طالبانو که د قرآن حفاظت کوي په آینده دور کې انشاءالله دا اهل الحدیث به کوي او که د احادیثو حفاظت کوي انشاءالله الرحمن دا اهل الحدیث به کوي.